السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم اوریدونکو، نن د رمضان کورس دریم درس دی. په دغه درس کې به موږ هغه عذرونه بیان کو چې د کومو عذرو په خاطر باندې د روزې نه نیولو په شریعت کې اجازت شته. د دغه درس څخه مخکې د دوو اصولي او تمهیدي خبرو زده کول ضروري دي. اوله خبره چې ځنې غالب یا غالب ګمان چې موږ ورته وایو، دا څه وخت قایمیږي، دا څه وخت و انسان ته ورپېښېدی سي او کمې ورته ځنې غالب وایي. نو د دې درې سببونه دي. اول سبب ظاهري علامت، دویم سبب ذاتي تجربه، دریم سبب د مایره او تجربه کاره مسلمان ډاکټر رایه. مثلا د انسان ته د یو ناجوړۍ د ظاهري علاماتو څخه دا ور معلومه سي چې دغه ناجوړي چې ده د په وجه سره هلاکت راځي، یا یو اندام ضایع کیږي، یا مرض نور زیاتیږي، یا د ذاتي رایه دا وي، ذاتي تجربه یې دا وي چې دغه ناجوړي چې ده دا د دغه مرض په وجه سره نور مخته ځي، یا یو مایره مسلمان ډاکټر دا ورته وایي چې دغه ناجوړي د روزې نیولو په وخت کې په وجه سره نور مخته مزید پیلاویږي، یا د یو اندام یا د ځان د کللو خطره ځینې پیښیږي. نو په دغه درو وختو کې چې د انسان په دماغ کې کم فکر کم رای غالبه سي، نو دې ته ځنې غالب ویل کیږي. او که دغه درې سره اسباب نه وي، بلکې انسان په خپل ذهن کې هیڅ مازی یو غور یو فکر سوچ جوړ کی، نو هغه ته ځنې غالب نه ویل کیږي. دغه په وجه سره وده ته د روزې نه نیولو اختیار نه ورکول کیږي. دویم تمهید دا دی، شیخ فانی و هغه سپینږیري یا هغه سپین سري ته ویل کیږي چې هغه ورځ په ورځ باندې کمزورۍ خواته روانه وي، د صحت امید یې نه وي، نه دا کوی سي چې اوس روزه ونیسي، او نه مخته و دوی ته دا تمه وي چې مخته به دوی صحتمند سي او روزه به ونیسي، و دې ته شیخ فانی ویل کیږي. نو اوس به موږ راسو د هغه اعذارو د هغه عذرو طرف ته چې د کومو عذرو په وجه سره د روزې نه نیولو و انسان ته اختیار وي. نو په هغوی کې اول عذر مسافر شرعي کېدل دي، یعنی چې یو سړی د خپله کوره څخه د اوه کیلومتر په نیت سره ووځي، د خپلې آبادۍ څخه د باندې سي، نو دغه سړي دپاره اجازه شته چې دی روزه نه ونیسي. خو که چیرې په دا سفر کې وده ته اساني وي او روزه ونیسي، نو دا ښه خبره ده. خو دغه اجازت وده ته هغه وخت دی چې د صبح صادق یعنې د سهار د سپېدو څخه مخکې دی په حالت د سفر کې. که چیرې د سپېدو په وخت کې دی پر خپل کورو، نو پر ده باندې دا فرض واجب ده چې د دغه ورځې روزه به نسی. اوس کې چیرې روزه ونیوله برته یې ماته کړه، نو روزه که د صبح صادقه څخه مخکې نیولې وي او بیا دی ماته کړي، که چیرې د په حالت د سفر کې ماته کړه صرف قضا لازمیږي، که کور ته ماته کړه بیا قضا او کفاره دواړه لازمیږي. او که روزه د صبح صادقه څخه وروسته نیولې بیا یې ماته کړي، بیا صرف قضا ده، کفاره نسته. دویم عذر چې دی هغه حامله کېدل دی. یو زنانه که چیرې حامله وي او د دې ځنې غالب دا وي چې ځنې غالب بیان خو مخته وسلو چې په هغه درو طریقو سره قایمیږي. د دې ځنې غالب دا و چې که چیرې روزه ونیسمه، نو ماته یا د اکشني ته چې د هغه یو سخته خطره چې دغه پیښیږي زموږ و ځان ته یا یو اندام ته، یا دارنګه په ناجوړي باندې مبتلا کیږو چې هغه بیا ناقابل برداشت ناجوړي وي، نو بیا د دې دپاره د روزې نه نیولو اختیار دی، وروسته دې قضا راوړي. او دریم عذر چې دی هغه شیدې ورکولو والا زنانه ده. که چیرې یو زنانې ته غالب ګمان دا وي چې که زه روزه ونیسمه بیا دا زما وکشني ته یا و ما ته خپله سخت تاوان چې دی هغه رسیږي، نو په دغه وخت کې د دې ځنې غالب دغه وي، نو دې دپاره دا اجازه شته چې روزه نه ونیسي، وروسته بیا قضا راوړي. خو دا هغه وخت که چیرې دغه د کشني پلار مسکین وي، که د کشني پلار چې و هغه مالداره ولو، نو بیا یو بل متبادل نظام یې جوړوی سو، پوډر و نور شیدې او شی ترتیب ورته برابروی سو، نو د کشني پر پلار باندې دا ضروري ده چې بل ترتیب ورته برابروي
او پر زنان دپاره په دغه وخت کې بیا روزه خوړل ناجایزه دي، خو په دې شرط چې کوچنی به هغه پوډر و شی بیا خوري د مور د شیدو څخه ماسې وه په بل شي به ګزاره کوي. څلورم عذر ناجوړه کېدل دي. که چیرې د یو چا غالب ګمان دا وي چې د روزې نیولو په وخت کې بیا زما و ځان ته یا زما و اندام ته یو قوي خطره چې د هغه سته، نو بیا دی د روزه نه نیسي دغه ناجوړه سړی، وروسته دې بیا قضا راوړي. پنځم کمزوره کېدل. که چیرې یو سړی د شیخ پانی کېدلو په وجه سره یا یو زنانه د شیخ پانی کېدلو په وجه سره دغه کمزوري وي یا یو مریض په مرض په حالت کې کمزوري وي یا د مرض څخه اوس صحیح سوی وي خو کمزوري وي او د ده غالبه ګمان دا وي چې د روزې نیولو په وخت کې به ده ته سخت تکلیف چې دی هغه ورسیږي او یو اندام چې دی بیا ضایع سي یا بیا د خپل ځان خطره پکې وي، نو دې دپاره رخصت دی چې اوس روزه نه وي نیسي، قضا یې راوړي. خو شیخ پانی به فدیه ورکوي او دغه کمزوري سړی چې دی دا به بیا وروسته چې تندرسته سي بیا به قضا راوړي. شپږم مکره سړی، یعنی یو سړی راولاړ سي و بل سړي ته د قتل دمکۍ ورکي یا د یو اندام د پرې کېدلو دمکۍ ورکي یا د یو سخت تکلیف ورکولو چې د هغه ناقابل برداشت تکلیف وي د دې د ورکولو دمکۍ ورکي او پر دا دمکۍ باندې دی قادر هم وي او د هغه بل سړي چې کوم چاته دمکۍ ورکه د هغه غالبه ګمان داسي چې ما ته دغه تکلیف دی رارسوي چې کوم تکلیف دمکۍ دی ما ته راکوي، نو د هغه دپاره دا اختیار شته چې روزه نه وي نیسي بیا وروسته قضا راوړي. وم که چیرې یو انسان د لوږې او د تندې څخه د ده غالب ګمان دا وي که روزه ونیسي د لوږې یا د تندې څخه د ده د ځان یا د یو اندام د کلولو خطره وي یا د هغه رنګه د سخت مشقت رسېدلو دغه وي ځنې غالب وي، مثلا لکه د پښتورګو ناجوړه او دارنګه سړی، نو د هغه دپاره بیا دغه اجازه شته چې روزه نه ونیسي وروسته بیا قضا راوړي. اتم د مجاهد دپاره په حالت د جهاد کې دا اجازه شته چې دی روزه نه ونیسي، خو په دا شرط باندې چې د روزې نیولو په وجه سره به د ده غالب ګمان دا وي چې زه کمزوري کېږم او د جنګ څخه لوېږم. نم د حیض د نفاس په وخت کې چې یو زنانه د خپلې ماهوارۍ په وخت کې وي، د حیض په ناجوړۍ کې وي یا د نفاس په ناجوړۍ کې وي، نو دې دپاره په دغه وخت کې روزه نیول ناجایزه دي، روزه نسي نیوی، وروسته به بیا د دې قضا راوړي. خو که چیرې یو زنانه د سپېدو څخه مخکې پاکه سي د ناجوړۍ څخه د هغه ورځې روزه پر دې باندې نیول چې دي هغه واجب دي، که څه هم غسل د سپېدو وروسته دا کوي. نو دغه کم کسان چې تیر سلو چې ودې ته د روزې نه نیولو اختیارو د دوی دپاره هم مستحبه طریقه دا ده چې د روزاتیانو مخ ته خوراک ونه کي، پټ خپل خوراک وشي چې هغه کوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.